بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا وندر لقل منغا في قرية فيوكلك من نذير سوك يرونك إلا قال مترفوها مگر ویلی بدماشانو داغی إنا بما أرسلتم به كافرون یقینا منغا پاغ سبانی چتا سرا لقل شوی کپر کون کیو وقالوا ايدين نحن اكثر اموالا واولادا منغا ډیریو په مال او په اولاد کې وما نحن بمعذبين او نیو منغا د عذاب را کړی شو نا قل ورته وایا ان ربي يبسط الرزق یقینا رب زما پر خیر رزق لرا لمن يشاء چالره چې خوښوي ويقدر وتنگي ولكن أكثر الناس لكن زياد خلقنا لا يشكرون شكر لا يعلمون نبويهم وما أموالكم ولا أولادكم او ندی مالون استاسو او نا اولاد استاسو باللتی پاغ طریقہ پاغ درجہ پاغ پوزیشن تقربکم چی نزدیک تاسو لرا عندنا منصرا زلفا پا درجہ کی الا من آمنا لیکن چاچی ایمان راوڑو وعمل صالحا او عملیو کو موافق د سنت یا مگر آغا بنزدی شی چی ایمان راوڑو او عملیو کو موافق د سنت فاولائکا دغا کسان لهم دی لرا جزاء الضعفیم بما عملو بدل دا دوچن په سبب داغی چې دی عمل کړو وهم فی الغرفات آمنون او دی بوی په بالخانو کې فامن سرام والذین یسعون فی آیاتنا واغ کسان چې کوشش کوي په آیاتونو زمون کې معاجزین د کمزوری کولو اولئک فی العذاب محضرون دا کسان په عذاب کې حاضر شي قل ورته وایا ان ربی ابسط الرزق یقینا رب زما پر خیر رزق لرا لمن یشاء چاله ری چې خوښ شي من عبادی د بندګانو خپلونه ويقدر او تنګی له دی لرا وما له دلرا وما انفقتم هغه چې خرچه کوي تاسو من شین د سیزنا فهو يخلفه واپس کوي به دی لرا وهو خیر الرازقین او دغه الله دې غوره رزق ورکوونکی یعنی فهو یخلفو دغه مال به پاتې کیږي منفق لره ثواب یا بدلا ورکول شي واپس کول به شي دته ويوم يحشرهم جميعا او باغ رزبانی چې جمع بکوم دی لرا ټول ثم يقول للملائکه بیا به وای ملائکه تا اولای آیا دا کسان دی ایاکم کانو یعبدون چود استاسو عبادت کون کی